أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل أویا للمؤمنات مؤمنان زنانوتا یغضضنا چخکت رساتی من ابصارهن سترګ خپلې ويحفظنا او حفاظت کوي فروجهن دخل شرمګاهونو ولا يبدينا او نه ښکار کوي زینتهن زینت خپل الا مگر ما هغه ظهر چخکاروي منها د اغینا اچانک کار شي چرتلار کې روانه ده هوا په راغله او مخکې خپل پرده لري کولای شو او یا هغه صادر دې چې د ځان باندې چولې دي هغه خنشي پټولې وليضربنا او بکار دې چې وادي چي دي دا زنانا بخمرهن او د پټي خپلې صادرون خپل لوی صادر ته ویل کیږي علا جيوبهن پخپلو غریوانونو باندې ولا يبدينا او نه ښکار کوي زینتهن خایس خپل الا مگر لبعولتهن کار دي کیدا خپلو خوندانو ته او ابائهن یا پلاران د دی خو سترنا حجاب ستر کلاول سوا د خوندنا اچاته اجازه نشته او ابائهن یا پلاران د دوی او اباء بعولتهن یا پلاران د خوندان د دی سخر او ابنائهن یا زامن خپل او ابناء بعولتهن یا د خوندان زامن پرکټي وغیرہ او اخوانهن یا ورونه د دوی او بني اخوانهن یا زامن درونه د دوی یعنی ورونه او بني اخواتهن یا خوریونه یعنی زامن د خویندو او نسائهن یا زنانا هن د دوی دغه کې حکم داده چې سوا د مسلمانانو زنانونه او زنانو تم مخ کړه کوي چې کوم زنانا د تاسو مسلمانان نه او خاص کر هغه پرده چې کما ستر کې راځي دا بالکل هغه لپاره ممنوع دی هغه ته هم ځکه چې هغه بیان کوي نور خلکو ته او ما ملکت یا هغه چې مالکان شي وي ايمانهن خلاصون د دوی او تابعین او یا هغه خادمان غیر اول الاربتی چې نوی هغه خواهش لرونکي انداسي عمر تر رسیدلی وي یا داسي کیفیت کې دی هغه یا داسي حالت په باغوان دي چې هغه ته خواهش ناراضي شهوت باغ ته ناراضي من الرجال اذ صلونا او طفل یا مشمان الذين غمشمان لم يظهروا چاغي خبر نوي هغه ته اظهار نه شوی على عورات النساء عورات ته شرمګه ستر د زنانو ولا يضربنا او دې نوهي بارجلهن فخوخ بل باندې زمکا پتو تیز باندې دي زمکه نه وਹੀ ځکه چې هغه سره اظهار کیږي د هغه خایست چې کم د دې د ججرنګاونو په بنیاد باندې او یا د نور شینو بنیاد باندې کړی ليعلم د دې لپاره چې معلوم شي ما هغه چې يخفينا چې دې پټي من زینتهن د دې د خایستنا پته ز قدم سره وتوبوا توبوا باسیتا سټول الى الله تعالی جميعا اټول ايها المؤمنون یا مؤمنانو لعلکم دې لپاره چې تاسو تفلحون کامیاب شئ وانکحوا او نکاح کوي ایام لفظي منا کون دي ته ویل کیږي هغه خدای چې خاوند مرشي د اغي نکاح کول دې لپاره ضروری دي چې اغي لپاره ان نور د بدکاری لاري هم جوړيږي د بدکاری نه علاوه چې کوم ټینشن کیږي هغه خدای او د ننګور لپاره او د بچی لپاره یو لوی مصیبت هم یغه او نور تفصیلی کوسو یا ما بیا وایي چې تاسو وایي وانکحوا الايام او نکاح کې ورکي هغه کونډه منکم دستاسنا والصالحین او نکاح من عبادکم استاسو غلاماننا ان خپل غلامان ته هم نکاحونه آسان کړي او په نکاح کې هغه ته غزرانه راولي چا سره چې هغه خپل نکاح تاسو مناسب غنئ
و امائکم او وین دې تاسو ان یکونو کچری وی دوی فقراء غریبان د غربت په بنیاد باندې نکاح نه کوي نو یغنیهم الله غنی بکی الله تعالی مالداری کی بکی الله تعالی دوی من فضله د خپل فضلنا والله ولا تعالی واسع اغلوی دې وسط ولد علیم او پوههم دې وليستعفف او پکار دې چې ځان دې بچ کی الذين اغا کسان لا یجدون چنمومی نکاحا نکاح ان یا خدن ملاویږي یا پیسې نشتا دي یا حالات ندي برابر خو نکاح کولای نشي نو دې ځان بچ کی حتا ترغه وخت پورې ان د څنګه ځان بچ کی د بدکارۍ نه یغنیهم الله چې مالداری کی دوی الله تعالی من فضله د خپل فضلنا بخاری شریف کی حدیث ته عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کم سړی طاقت نه لري د نکاح کولو پکار دی چې د غیبی روجي وساتي او روجي ساتل داسې روجي سره داسې په انسان کې د صبر ماده پیدا کیږي چې هغه د بے نکاح هغه عمر چې کم دی هغه اسانه سره تیرول شي والذین اغاکسان یبتغون چغی لټی الکتاب کتاب غلامان ته چې کوم غلامان ته طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم خودلی و د ازادي چې دا لیکو کی مالک سره چې مثلا زبتا ته 50000 الله سره دونه پیسې بدر کومه او دا وزتا ته کستوار یا دومره وخت بدر کوم چې پیسې مې درکې نو زب آزاد شمه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم داو چې تاسو دې سره امداد وکړي او دې سره امداد په زکات باندې هم کیږي ځکه چې د غلامی د کیفیت او د خبره د ختم شي کړي کم از کم شي مما اغنا ملکات مالکان شي دي ايمانکم خلاصون دې تاسو فکاتبوهم بستاسو لکی اغا ان علمتم کچری تاسو پویږي فیهم خیرا چې په دې کې څه نکیشتا وآتوهم اور کی دوی ته مم مال الله مال الله تعالی نا الذي هغا آتاکم چې الله درکړی تاسو ته ولا تکرهو او ما مجبور کوي تاسو په زور م کوي فتياتکم په خپل وین زبان دی ما مجبور وای تاسو وین ځخپل علی البغاء په بدکاری باندې ځکه چې خو وین ځوین انکار خو کولای نشي او دا په مکی معاشره کې دا خبره ډیره زیاته و ناغه ما مجبور وای په بدای باندې ان په بدکاری باندې ان اردنا کچری اغي غواړي تحسنا پاک ساتل ان دې مطلب دا نه چې پاک مساتل غواړي نو بیا کوا نه چونکی الله تعالی خبره دا سکی چې کومه کیفیت الته موجودي دا غیر ته کیفیت ورسته خدا پابندي ولګي د پدیار څخه باندې بهرحال هر هغه صورت چې بدکاری د پاره ده هغه حرام ده لتبتغوا د لپاره چې تاسو ولټوي یا حاصل کړئ عرضا سامان فائدہ الحیات الدنیا ژوند د دنیا ومن یکرههن او هغه څوک چې مجبور کی دوی فإن الله بشکل تعالی من بعد ورستو اکراههن د دې مجبور کولنا غفور رحیم مفکون کې مهربان دی یو هغه وین دي شو کنه او دین علاوه د حکم سره هغه زنانه چې چا په زور هغه باندې بدکاری وکړه نو هغه زنانه د لپاره حکم د سزا به نشته ولقد په تحقیق سره زموږ تاسو علاقې کې ریپ ورته ویل کی ولقد په تحقیق سره انزلنا موږ نازل کړه دې الیکم پتا سبحانه آیاتنا مبینات خارا ومثلا او مثالنا من الذين ذا خلقوا خلو چې تیر شوی دي من قبلکم تاسو نه وړاندې وموعظه او نصيحت للمتقین د پرهیزګار خلقو لپاره الله نور السماوات نور د اسمانونو ده والارض او د زمکه د دې آیات معنا او تفصیلی ګران ده په چې چا څومره تشریح دې کړی دا او موږ تاسو کومه الله تعالی مونږ تاسو کوی کی اسانه معنا د الله نور السماوات والارض ندارا چې الله تعالی باعث ته په دې زمکه کې د هر هغه شی لپاره چې هغه رڼا باعث ته کاغذ موږ د لایټ ته کاغذ ورسترګه دا کاغذ پګمې دا کاغذ توري دي کاغذ وحی دا کاغذ قران دی کاغذ رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان دی کاغذ موږ سترګو کې د ماده د دلیدو وغیرہ وغیرہ الله نه وې د هیڅ شی بنو د هر شی به تور تیاری خدا د الله په فضل کرم باندې الله د وجود دلیل دی او هغه نه علاوه دا د الله تعالی مهرباني د هغه نور او غرنا مونږ ته الله سترګې راکړي د قران ګورو او د قران کتو لپاره د لایټ راکړي د الله تعالی راکړي او د دې چې کوم نور قران کریم کې آیاتونه دي هغه تاسو ځان سره نوٹ کړئ او بیا تاسو هغه خپل قران کریم کې وګورئ مخام نو تاسو به دې وضاحت به ان شاء الله تاسو ته کافی حد پوری وشي سوره بقره آیت نمبر 257 سوره بقره آیت نمبر 257 250 چاغه دې الله تعالی نور څه ته ویلي دي یا چاته ویلي سوره مائده آیت نمبر 15
پنځلسم 15 مائده 15 سوره مائده 15 او سوره مائده 16 شپاړسم سوره مائده شپاړسم او سوره مائده څلور څلوېښتم 44 44 او سوره ابراهیم 1 او سوره تغابن 8 په دې دوه آیتونو کې الله تعالی په دې آیتونو کې نور کله قران ته کله دین ته او کله د دعوت ته الله تعالی ویل دي او دا ټول د الله هغه نور دی چې الله په دې کې اچولې دی او موږ لپاره باعث د خیر دی لکه مثلا د دې یو مثال تاسو ته درکما بل سره الله فرمایي چې الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان د بیان الله تعالی ډېر لوی نعمت ته چاله ته ورکړي کدا د بیان نعمت نه وي نو دا قران کریم موږ څنګه بیان کړي موږ به څنګه اوریدلې وي تاسو به څنګه اوریدلې وي او دا خبره چې موږ اسانه سره دوه الفاظ ادا کو ټول دغه پښت باندې ټول خبره زموږ په ذهن کې راشي لکه موږ وایو چې مثلا موږ وایو چې دکان نو دا درې څلور حروف دي ټول دال کاف الف نون دا ادا شو خو ستا په ذهن کې د صرف د زماد د بیان د دکان په بنیاد باندې هغه لو جنستور دغه سړی دغه چوکیدار دغه کار دغه دا ټول پکې راغله دا د الله تعالی فضل کرم دی همدارنګي نور هم دی چې الله تعالی د غرنا او د رڼا دغه طاقت دا الله تعالی طرف نه دی دا بل څه نشي ورکوله او د دې ورسته به دوه مثالونه دي هغه سره د نور وضاحت کیږي او تاسو بیا ان شاء الله پوهیږئ مثال نوره داغه درنا داغه د نور کمشکاتن پشان د تاخ ده تاکه موږ پښتو کې تاکه چورته وي فيها چباغه کې مصباح دیووي المصباح دیوا یا مومبتي هغه شی چې بلیږي د اور د پاره د رڼا د پاره دی ویل کی فی زجاجتن دا په یو فانوس کې وی شیشه کې د لانټین وغیرہ فانوس هغه شیشه الزجاجتو دغه شیشه کانها تبوایل کدا کوكب یستور ده دریون پړکیدون کې ده زلیدون کې ده یوقدو چې بلول شي من شجرتين دوننا مبارکتين چې برکت ولده اغونا زيتونتين چې د زيتون ده لا شرقيه نه مشرق طرف ته ده ولا غربيه او نه مغرب طرف ته ده ان ټول اورت په نور لګي یو شانته نور راوخیږي ان صرف د شرق وخت نور لګي او بیا نه لګي نه نور راوخیږي لګي حتی کې مقامه پوري او زيتون ورکی دا یو صفت ته چې کله نور څومره په ډیر لګي سهار نه مقامه پوري ولګي د زيتون دانم خوي او بغي ځای کم خوي هغه ځای کم خوي او دا مثال ده دا آیت پورا کوي یکادو نجدی دا زیتها تیل دا اغی یضیئو چرنا ورکی ولو لم تمسسه النار اگر کو نہ رسیگی اغتا نارن اور نورن علی نور د بر نور دے نور د پاس نور دے چا چې د دې تشریح کړي دا تشریح دا څه کړي دا چې مشکات نه مراد دا کوم چې تفصیل بیان شوی دی دا د مؤمن سینه دا په دې کې زړه ده باغی کې ایمان ده چې کله دا قران او د الله تعالی احکامات بیانېږي نو دا هغه تیل دي چې د تورکی درنا او دا تیلو د پاره ک اور اون لګي نږدې نه کې دا خپل اور اخلي لکه پټرول ضروري نه چې دا تیلې ورته اور ته نږدې کې خپل امبلک وایي نو دا د مؤمن زړه ده شرط چې هغه نور ګوري رڼا فورن قبلای لکه تاسو دلته راغلی یې تاسو دلته قران کریم دعوت ملاو شوی یا نه ملاو شوی خو تاسو ته پته ولګی دا فورن راغلی لکه چې دلته شاید شي حاصل کما شاید شي واورما شاید شي تکما دا د مؤمن د رڼا او د مؤمن هغه د زړه کیفیت ته او دا مثال الله تعالی زيتون سره ورکړی دی ورته چې هغه مونږ ته کرانګي دی مؤمن هم د کرانګي او د دې پسینې کې ایمان دا د الله تعالی طرف نه نور دی او دا نور به د دنیا کې هم رڼا باعث دی او قیامت کې به هم قبر تورې تیاری دي جهنم تورې تیاری دي او قیامت به دې باندې تورې تیاری وي کله چې انسان کفر کوي يهدي لا خي الله تعالی الا يهدي لا رقي الله ولا تعالی لنوره خپل رڼا طرف ته من هغه چاته یشاء او هغه وغوړي ويضرب الله بياني الله تعالی الامثال مثالنا للناس خلقتا والله ولا تعالی بكل شيء فريشبان عليهم پوهده فی بیوت فکورونو کی ازنا حکم کړی دی الله ولا تعالی اندا چې ترفع او چت کړی شي ويذكر او یاد کړی شي فیها باغی کی اسمه نم دهغه دا قرونو کې ان استا دا آیات او استاد قرآن استاد تلاوت استاد دین احکامات دا پکاره چې تاسو په قرونو کې دوهمي بعض خلکو د دې معنی جماعتونو سره کړی دا
چې دا نه مراد جماعتونه دي خو نه سیاق او سباق سره دا معلومیږي او نه اکثر تفسیرونو کې هغه ته ترجیح ورکړی شوی ده او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بخاری شریف کی حدیث ته عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږه کور ته اکثر راتلو سهار او مخزه کې ابوبکر صدیق سره دا غډه نږدې ملګرتیا او مینا ور سره او مونږه په خپل کور کې بیا مانزه د پاره یو ځای مقرر کړو همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم د عتبان بن مالک یو صحابیو هغه ورته ویلي چې ماسترګو کې کمزوري ده او زکور کې کله مونږ کوما نو دی وجنه ماته په کور کې ځای مقرر کوما تراشه زمونږ په غځه کې مونږ وکړه چې هغه بختور شي او برکت شي چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل تشریف یوړو او به پښتنه وکړه چې ځای کم یو ده نو هغه ځای کې پیغمبر اسلام هغه د فرض برکات نفل وکړل نو دا غرانګي کور کې همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې تاسو سنت ان نفلنا دا تاسو په کور کې کوئ چې تاسو کور کې د الله نوم غسل کیږي تاسو ماشومان تاسو زنانا دا غي تربیت کیږي هغه چل تکي وغیرہ ازنا حکم کړی شوی دی چې دوی اوچت کی نوم د اغه یسبحو پاکی بیانې له د اغه فيها باغ کور کې بالغدو والاسار سحر او مخام ان ډېر رجال ذن سړی لا تلهیهم چې نغفل کوي اغوی تجارت کاروبار ولا بيع او نه اغستلو خرڅول عن ذکر الله د الله د یادنا و اقام الصلاه او قائم کول د مانزه و ایتاء الزکات او ورکول د زکات یخافون اغیریږي یومن د اغه ورځنا تتقلبو چې الټه بشي فيه باغيږي القلوب زرنا والابصار او سترګي ليجزيهم بدل بول کی ان دې د پاره چې بدل بول کی دوی ته الله ولا تعالی احسن ډېر خيستا بدلا ما ده عملونو عملو چې دوی کړی وي ويزيدهم او زیات بکی دوی من فضلی د خپل فضلنا والله ولا تعالی يرزق رزق ورکي من يشاء او چاته چې خوښي بغیر حساب ان ډېر والذین آکسان کفروا چې کفر کړي دي اعمالهم عملونه د دوی دلته کې خاص مثال د مشرکینو ده او دا کافرو سره مناسبت ده ځکه چې هر کافر او هر مشرک عبادت کوي او عبادت په خپل خیال کې د دې لپاره کوي چې قیامت کې به ماته د بدل ملاويږي لکه موږ د عرسونه مناوو موږ بتخانه ته ځو موږ منظر ته ځو زموږ د انسانان هندوان سکان وغیرہ دا څه لپاره دي په دې لپاره دي چې دا دنیا کې عمل کوم اخرت کې ماته بدل ملاويږي نو د دې بدل د دې د عمل الله تعالی په دشت کې څنګه چې تاسو ته سفر کړی وي یا په دې روډ باندې چې نور نه لاري نه روډ د ښکاری لکه نوري هغه او بوي ور باندې په جګله سړی نشي ورشي هغه او بنئ نو دا د مشرکینو او د او خلکو عملونه دي د خیال چې موږ په قیامت کې لاړ شو الله به موږ ته د اجر راکړي اجر بنئ دا غي مثال دی والذین او ذنا کسان کفروا چې کافران دي اعمالهم عملونه دوی کسراب پشان د سراب دي یو شراب دي یو سراب دي سراب او شراب غشي ته ویل کیږي خلکیږي سراب غشي ته ویل کیږي چې د څکلو شی معلومیږي خود خلکیږي نه فائدہ یې نه هغه ته سراب وایي بقیعه په یو میدان کې يحسبه ګمان کوي باغه الظمآن هغه تګي ما اند ابو حتا ترغه وخت پوری اذا هر کله جاءه چراشدا سړی اغه تا لم یجده انممی ده التا شیئا هیڅ شی ووجد الله او ابممی التا تعالی عنده اغسرا فوفاه بیا به پورو کی الله تور کی الله تعالی دتا حسابه حساب ده والله اول تعالی سریع الحساب زر حساب غستون کې ده او که ظلمات یا پشاند تیارو دا اوس هغه ته نور سره دا آیات تاسو تړی نبی دا غنور او د دې آیات په معنی باندې اسانه سره تاسو ویلې او که ظلمات یا پشاند تیارو فی بحر بدریاب کې لجین گہرا جور گہرا دریاب یغشاه چې پټي هغه موجن چپا من فوقي د پاسنا موجن بلا چپا چپې د پاسه بلا چپا چپا په چپا من فوقي برد د سړینا سحابن ورذوي ظلمات تیاری دي بعضها ځنه داغینا فوق با ځنه د پاسه نوري یو طرف ته دریاب دی بل طرف ته دریاب کې هغه گرداب دی بل طرف ته هغه گرداب باندې چپی دي بل طرف ته چپې باندې برنه بلا چپا ده بل طرف نه بارنه سورې دی ورېځي دي نو دا څومره تیاری شي دا د کافر مثال دی او د مقابله کې د مؤمن یو طرف نه قران نور دی بل طرف نه رسول الله صلی الله علیه وسلم نور دی بل طرف نه د الله نور دی بل طرف نه د ایمان نور دی چې کوم الله تعالی د تور کړي او د طرف د ټوله تیاری دي
نه دې څنګه دې بیا اذا هر کلا اخرج چې دې را وبسي يده لا سقبل لم يكد نو نه دې نږدې یراها چې وګوري هغه نشي کولای دونه تیاری دي چې خپل لاسم نه ګوري دومره دې په تیارو کې په شرک او په کفر کې راغله ومن لم يجعل الله او هیڅ کلا نه دې جوړ کړی الله تعالی له د لپاره نورن ترنا فما له من نور نو نه بوي د لپاره هیڅ ترنا ځان خپل په تیارو کې ورځولای الم ترى آیت ان ذکر دلی ان الله بشکل تعالی یسبح باقی بیانای له هغه لپاره من هغه څوک په سماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او پسمکه کې دي والطير او مرغان صافات وزر خرون کې کلن دا ټول قد بتاکی سرا علما پوهیږي صلاته پخپل تسبیح باندې پخپل دعا باندې سوره بنی اسرائیل 43 نمبر کې دا خبره تیر شوې ده سوره بنی اسرائیل آیت نمبر 44 43 وتسبیحه او پخپل تسبیح باندې والله او تعالی علیم په هده بما يفعلون پاس باندې چې دوی کوي ولله ولا تعالی لپاره ملک السماوات بسید اسمانونو والارض او دزمکه دا والى الله ولا تعالی طرف ته المسير واپس للدي الم ترى اين ذکر دلیتا ان الله جب شکل تعالی یسجی رواني صحابا وريدي ثم بیا يؤلف لفظ منا الفت نبی نه وي یو ځای کول تعالی وي یو ځای کوي بینه دا خپل منځ کې ثم بیا یجعله جوړ کیدا رکامن لاندې باندې قد فقط لاندې باندې فترا بس بغوري الوتق باران یخرج چراوزی من خلاله دد منزنا وينزل رواني الله تعالی غروي من السماء ادبرنا من جبال دغرونو لفظي معنا خو دغرونو ده خدا اشاره د ورځو ته ده او دې ورځو باندې کې چې کم تحقیق نن سبا شوه ده دا ورځي د کوم چې د اسمان کې دي د لمبای یعنی موږ ته دا ورځ د شخکار یو شان دي کنه خدا چې څومره اوچت دي دا د څلورو نه 15 میلو پورې دا اوچت دي 4 نه 5 میله پورې دا بلندي او دا که تاسو سره په جهاز کې سفر کړی وي چې جهاز کې کله سړی روان وي او لاندې د اورې چې وګوري نو دا د لوی غرونو په شان دي او د اوبونه ډکی وی الله تعالی ډکی کړي دي اوبونه فيها بده کې منبر دین د غلینا غلی وی پکې وفيصيبو بیا رسي اغا به دا من اغا چاته یشا او چې غي وغړي ويصرفو او لری کوي عم یشا او دا چانه چې وغړي یکادو نږدې دا سنا پړک برقه برخنا ده دي یذهبو چبوزی بالابصار سترګې ان نظر د سترګو یقلب الله بدلی الله تعالی الليل اشفا والنهار اورد ان یقینا فی ذلک بدی کی لعبرتن نصیحت ته لاولی الابصار دسترګو خوندانو د پاره صاحب بصیرت د پاره والله اول تعالی خلق پیدا کړی دی کل دابتن هر یو سادار زناور هر یو سا اغستون کې مما اند ابونا فمنهم بزن د دوینا من اغدی یمشي چې ګرځي علی بطنه په خېټه خپل باندې لکمار ومنهم اوزن دوینا من اغدی یمشي چې هغه ګرځي علی رجلین په دوخ باندې لکه چرګ وغیرہ ومنهم زن دوینا من اغدی یمشي چې هغه ګرځي علی اربع په څلور خو باندې لکه چرپای وغیرہ یخلقو پیدا کوي الله ولا تعالی ما هغه یشاء او چې هغه غواړي ان الله بشکل تعالی علی کل شیء پریشی باندې قادر دی لقد بتحقیق سره انزلنا موږ نازل کړی دي آیاتنا مبینات خارا والله ولا تعالی یهدی لار خی من هغه چاته یشاء او چې غواړي الی صراط مستقیم غلال برابر طرف ته ويقولون او دیوای آمنا موږ ایمان راوړل دي بالله بالا باندې او بالرسول او پیغمبر باندې واطعنا او موږ حکم منل دي ثم بیا يتولى مخړی فريق يودلا منهم ذوینا من بعد ذلك ارسل دینا وما اولئک او ندی داخلك بالمؤمنین مؤمنان واذا هر کلا دعو جديده دعوت ورکل شي الى الله الله تعالی طرف ته ورسولي او دغه پیغمبر طرف ته تد پارا ليحكم دې د پارا چې فیصله وکي بینهم د دې په منځ کې اذا مناصفه فريق يودلا منهم ذوینا موردون مخړی بیا وان يكونوا كثير وی لهم دې د پارا الحق صحیح خبره یعنی د دې د پارا صحیح خبره نه معنا دا صحیح نه ده وان يكون كثير وی لهم دې د پارا الحق څه فائدہ
فائدہ وی پر غختو کې مؤمن راو غړي رسول الله صلی الله علیه وسلم راو غړي یا نور مسلمانان او دې پویږي چې ما ته په دې غختنه کې فائدہ ده یاتو نورازی دوی الیه هغه طرف ته مذعنین تابعدار فرمان روا او سترګي ان په خزر سره راځي بیا افی قلوبهم آیات دوی پزړونو کې مرضون بیماری دا امیر تابو یا دوی په شک کې پراته دي ام یخافونا یا دوی یریږي انداجی یحیف الله ظلم بو کې الله تعالی علیهم بدوی باندې ورسوله او داغه پیغمبر یعنی چې ایمان نه راوړي نو څه وجه چې نه راوړي خو ظاهر ده چې هم دا یاره ده چې کنه الله بدی سره زیاته وکي یا پیغمبر د دې په حق تلفیو کی بلکې اولئک هم دغه کسان هم الظالمون هم دې ظالمان دي انما بشک خبره ده د بلنه ده کان ده قول المؤمنین خبره ده مؤمنانو اذا هر کلا دعو چې دې ته بلنه ورکړل شي الى الله الله تعالی طرف ته ورسوله او دغه پیغمبر طرف ته ليحكم دې لپاره چې فیصله وکي بینهم د دې په منځ کې نو دې خبره بیا بل نه وي بلکې داوی ان یقولوا بلکې ان دا چې وای سمعنا مونږ واوردا واطعنا او اطاعت مکلو او هم منلا دا د مؤمنانو کردار دی واولئک هم دغه خلق دي هم المفلحون هم دې به کامیابی ومن او څوک یطع الله چې خبره ومني د الله ورسوله او دغه پیغمبر ويخشى او یریږي الله د الله نه ويتقي او دې بچ کی ځان د ګنا نه فاولائک بسم دغه خلق دي هم الفائزون هم دې کامیاب دي واقسموا او دې قسمونه قری بالله والله باندې جهد ايمانهم سخت قسمونه پاخه قسمونه لئن کچری امرتهم ته حکم ورکې دوی ته لا یخرجن نخام قبوز دوی قل ورته وایا جواب کې لا تقسموا قسمونه مخری طاعت اطاعت معروفه دخکاروي ان الله بشکل تعالی ان تا قسم ضرورت نشتا اندا نازلږي چې تمانه وکنه مانی او منافق سره عموما قسمونه خوري خبير خبر ده بما تعملون هغه عملونه چې تاسو کوي قل ورته وایا اطیع الله خبره ومني د الله واطیع الرسول او خبره ومني د پیغمبر فإن تولوا بس کچيري تاسو مخ واړو فإنما بس بشک خبره ده بلنه ده عليه بد باندې ان بد پیغمبر باندې ما هغه بوج ده حملا چې د باندې اچولې شوی ده وعليكم پتاس باندې ما هغه بوج ده حملتم چې پتاس لازم کړل شو وان تطيعوه کتاسو خبره ومني د پیغمبر تهتدون لار بیا مومي وما على الرسول او نه د پیغمبر باندې الا مگر شتا البلاغ رسول المبين خارا وعد الله وعد کړی دا الله تعالی الذين وخلق سره امنوا چې ایمان راوړل دي منکم نستاسنا وعمل الصالحات عملونه وکړل لا يستخلفنهم چې خامخ بدویتا خلافت ورکی فی الارض پسمکه کې کمال کڅنګ استخلف خلافت ورکړو الذين او خلقو من قبلهم چې دین وړاندې وو ولا يمكنن او خامخ مضبوط کی لهم دوی د پاره دینهم دین د دوی نظام د دوی الذي اغ نظام ارتدا چې فخر دی الله تعالی لهم دوی د پاره ولا يبدلنهم او بدل کی بور کی دوی ته الله تعالی بدل بکی الله تعالی د دوی من بعد خوفهم مرست د يرنا حالت امنا په امن کې یعبدوننی دوی به عبادت کوي زما لا یشرکون شرک بنه کوي بی ما سرا شیء هیڅ شی ومن کفر او چاچنا شکر وکړه بعد ذالک ورست د دینا فاولائک بسمدغه خلق دي هم الفاسقون چې دینه فرمان دي واقیموا الصلاة پابندی کوي بمانځه واتوا الزکات او زکات ورکوي واتیعوا الرسول او خبره منی د پیغمبر لعلکم دې لپاره چې تاسو ترحمون پتا سره رحم وکړل شي لا تحسبن الذين لا تحسبن گمان مکوا الذين او خلق بارکه کفروا چې کفر کړي دي معجزین چې کینم ته شکست راکی په الارض پزمکه کې ومأواهم او دې دوی النار اور دې ولا بئس او ډېر بد ځای المصير د ورتلو یا ایها الذين امنوا یا مؤمنانو ليستأذنكم اجازت دی واخلی تاسو نه الذين غکسان ملکات چې مالکان شوی دي ايمانکم خلاصونه د تاسو یعنی غلامان د تاسو یا نوکران والذین او اغا الکان لم یبلغوا چې غی ندی رسیدلی الحلم عمر د
بلغت منکم دستاسنا 3 مرات بدري وختونو کې 3 ځلې یعنی بدري وختونو کې من قبل ورود مړاندې صلات الفجر د مانزه د سحرنا وحين او په وخت کې تدعونا چې تاسو وباسي ثيابکم کپڑے خپلې من الظهيره د غرمینا چې خصه آرام کوي ومن بعد ورستو صلات العشاء مانزه د ماسختن صلاتو دادری عوراتن پردیدی ستر دے لکم تاسو د پارا لیس نشتا علیکم بتاسو باندې گناہ ولا اونا علیه پاغوی باندې جناحن تو گناہ بعدهن علاوه د دې وختونو طوافونا تلنکی راتلنکی دی علیکم بتاسو باندې بعضکم زن دستاسونا علا بعضن بزن باندې وکذالک هم دا غرنگی یبینو بیانی الله ولا تعالی لکم تاسو د پارا الآیات آیاتنا والله ولا تعالی علیم پوهد حکیم خاوند حکمت ولده و اذا ورکلا بلغ الاطفال چې ورسیږي دا مشمان منکم استاسنا الحلم اغه حد بلغت فليستاذنوا نبذي و اجازت غواړي کمال کڅنګا استاذن اجازت غوښتو دوی الاجازت غوښتو الذين او کسانو من قبلهم چې دین وړاندیو کذالک هم د غرنګي يبين الله بیان الله تعالی لكم تاستا آیاته آیاتنا قل والله ولا تعالی علیم پوهد حکیم خاوند حکمت ولده والقواعد او بډای زنانا من النساء اذ زنانونا اللاتي اغزننا لا يرجون چې امید نساتی نکاح د نکاح داس عمر تر رسیدلی دي چې د نکاح رغبت هم پکې نه او عمر هم داسې دی چې بل څوک هم قبلینا فليس نشتا علیهن باغوی باندې جناحون څه ګنا ان يدعنا دا چې کېږي دي ثيابهن خپل پردې جامې د دوی ان هغه پجامه چې دوی پکې پرده کړي برقه وغیرہ غیر متبرجات جنوی کارا کون کی بزینت د زینت خپل و ان یستعففنا او کچره دوی احتیاطو کی نظام بچ کی خیر انداړه رخدا ان کنه کو زئی تادر نو دام ډیره بهتره ده دوی د پاره دلتم لفظ متبرجات ته هغه تبرج کم دی ده لهن دوی د پاره والله ولا تعالی سمیع اوریدون کړي علیم او په ده لیس نشتا علی الاعمى پړاندو باندې حرجون څه ګنا ولا اونا علی الاعرج په ګډیانو باندې حرجون څه ګنا ولا اونا علی المریض په بیمار باندې حرجون څه ګنا ولا اونا علی انفسکم تاسو خپل ځانونو باندې اندا تاکلوا چې تاسو خوراک کوئ من بیوتکم دخلوا قروننا او بیوتی اقورونو آبائکم استاسو د پلارانونا او بیوتی او یا قورونا امهاتکم استاسو د میندو او بیوتی یا قورونا اخوانکم استاسو د ورونو او بیوتی یا قورونا اخواتکم استاسو د خویندو او بیوتی او یا قورونا اعمامکم استاسو د تریندو د پلار خویندو او بیوتی یا قورونا عماتکم استاسو د چاچیګانو او بیوتی یا قورونا اخوالکم استاسو د خاله ماماګانو او بیوتی یا قورونا خالاتکم استاسو د تریندو د مور خویندو او ما او یا هغه قورونا مالکم چې مالکان شوی دي مفاتيحه مالکان یی تاسو مفاتيحه چابیانو د هغه ان تاسو اختیار دی هغه کې او صدیقکم یا تاسو دوستان هغه دوستان چې ډیر ناراضدار وي هغه د لپاره ګناه نشته کستا سو د دې کورونه به اجازه خوراک کوي او دړاندو د ګډ لپاره ځکه چې دا معذور دي دې لپاره اجازه ته خود خوراک د نور شنو چې تولونه لیس نشتا علیکم بتاسو باندې جناحون څه ګنا اندا تاکلوا چې خوراک کوي تاسو جميعا په جمع او یا اشتاتن جدا جدا کور ماحول پر منحصر ده کغواړي ټول په یو ځای کې نه یو تلی تکې نه یو کغواړي نو بیل بیل کې نه هغه سی خوري تاسو خوراک کوي فاذا به هر کلا دخلتم چې تاسو نه نوځي بیوتن کورونه ته فسلموا نو سلام واچوي علی انفسکم بخلو ځانونو دغه چې ته سلام واچي خو هغه علیکم السلام وای نو ستاسو سلام به ستاسو لپاره راوګرځيږي تحیتن دا دعا دا من عند الله دا الله طرفنا مبارکتن برکت ولا طیبتن پاکا کذالک هم دا غرنگی یبین الله بیانی اللہ تعالی لکم تاستا الآیات آیتنا لعلکم دید پارچ تاسو تاقلون پوہ شئی انما بشک خبر دا دبلن دا المؤمنون مؤمنان سڑی الذین اغخلق دی آمنو چی ایمان راوڑے دے باللہ پالا تعالی باندی ورسولی او دا پیغمبر باندی و اذا او هر کلا کانو چیوی معهود دسرا
علی امر پیوکار جامع اجتماعی کې اجتماعی معاملہ دا او دی ورسره دي د مؤمنان لم يذهبوا ننزيد مؤمنان حتى درغه وخت پوری یستاذنوه چې اجازه وغواړي د پیغمبرنا یا نور داسې انتظامی معاملات چې دغه مشر موجود وي نو دغه مشر د موجودینه بغیر اجازه تنتل دامن دي ان الذين بشکا کسان یستاذنوک اجازه غواړي تا نه اولئک هم دغه خلق الذين خلق یؤمنون چې دی ایمان راوړي بالله بالله باندې ورسوله او دغه پیغمبر باندې فاذا استاذنوک بس کجیر دوی اجازه غواړي تا نه لباد ذنو شانهم کارونه دوی تا فاذن اجازه ورکالمن هغه چاته شئته چې تغواړي منهم دوینا واستغفر او بخنا وغواړه لهم دوی لپاره الله د اللهنا ان الله بشکل تعالی غفور بخون کې رحیم مهربان دی ولا لا تجعلوا او تاسو مجوړوي مگر دوی دعاء الرسول دعاء بلنا الرسول د پیغمبر بینکم بخبل منځ کې ک دعاء بشاند بلنه بعدکم بخبل منځ کې بعدکم ځن استاسنا بعد انسانوتا لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بلنه لکه څنګه یو بل تاسو نمونه اخلي درنګ تاسو ته نوم اخلي اذن علاوه دعا ته اشاره ده د پیغمبر دعا چې چا په حق کې وشي نو دا د عام خلکو په شان نه ده یا دا خیره چې چاته وشي الله دې تاسو دا هغه حالتونه بچ کی چې کوم د بار د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعا کړی قد بدا کی سرا یعلم الله بجن الله تعالی الذين اكسان يتسللون چوروغنتی اوزی منکم دستاسنا لواز غلغنتی لکه د جمع امیر د مجلس ناس ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دی یا بل دی په دې وخت یو سړی اوزی او د اجازه غواړي او د پوی کی جماعت اجازه نه راکړي او د تاسو ورغونتی او کشي ګلاړ شي نه لوي ماته د پته ده او دا منه ده دغه چې اجازه بغواړي او اسلام اجتماعي نظام دی اجتماعي نظام کې انفرادي کار اجازه نشته نو استاد وطن انفرادي معاملې ده او دلته د اجتماعي معاملات امیر ناشته نه غو اجازه غواړي که هر معاملې ده خو چې د مسلمانانو اجتماعي معاملې ده يتسللون روشن دی اوزی منکم دستاسنا لواذا غلغنته فليحذر بسودی یریږي پکار دي چې ودی یریږي الذين كسان يخالفون جغی مخالفت کوي عن امره داغه حکم ان تصيبهم دا چې وبرسي کی دوی ته فتنه مصیبت او يصيبهم یا ورسي کی دوی ته عذاب الیم عذاب دردناک الا خبردار ان بشکل لله الله دپاره ما هغه په السماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او پسمکه کې دي قد بدا کی سرا یعلم هغه پوهیږي ما بغشی باندې انتم چې تاسو یې علیه باغ باندې ان تاسو حال نه الله خبر ده و یوم بغورتی یرجعون چې واپس به ګرځول شي الیه هغه طرف ته فینبئهم بس هغه خبر درکې بس خبر باور کی هغه دوی ته بما عملوا فعملوا چې دوی کړیو والله ولا تعالی بكل شيء بر یشبانی الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سورہ فرقان مکی سورت ته او د اعتراضات جواب ده هغه مضمون چې کوم مخکې تاسو یاد کړی او تقریبا اومغه ده سورہ فرقان نو ورستو درې څلور سورتونه د دې تقریبا ټول امدایو کې اشاره مضمون ده هغه تاسو واري به نور تاسو ان شاء الله خپل پويږئ تبارک الذی برکت ولده الذی غزاد نزل چې نازل کړی دی الفرقان فرقان د قران ته اشاره ده حق د باطل کتاب ده علی عبده بخل بنده باندې لیکونا د دې لپاره چې د اغا ان الله للعالمین علم د لپاره نذیر ير ورکونکه الذي الا غذات له اغذ پارا ملک بادشاہی د السماوات د اسمانونو والارض او د زمکی ولم يتخذ او اغند نیوله ولدن زوی اولاد ولم يكن او نشتا له د اغ شریکون تو شریک په الملک په بادشاہی کې وخلق او پیدا کړی دی کل شی هر یو شی فقدره به اندازه کړی دا غشی تقدیرا په خیر طریقې سره اندازه واتخذوا او دین ولدي من دونه سوا د الله تعالی نه
الہۃ نور معبودان لا یخلقون چاغین پیدا کوي شی ان شی وهم وغو یخلقون بخلهم پیدا کړي شي ولا یملکون او دوی اختیار نه لري لانفسهم خپل ځانونو ته ضررا د نقصان رسولو ولا نفعا او نه د فائدې ولا یملکون او نه دی اختیار دوی سره نشته اختیار دوی سره موتن د مرګ ولا حیاتا او نه د ژوند ولا نشورا او نه بیا در پاسولو وقال الذين ويغ كسان كفروا چې کافران دي ان هاذا نه د قران الا مگر د افکن دروغ افتراه چې د ځان نه جوړ کړي دي او اعانه او مدد کړي دي سره علیه په د جوړولو باندې قوم اخرون قوم نور خلقو فقط بدا کی سرا جاءو راغلو دوی ظلمن په ظلم وزورا په دروغ سرا یعنی خبر دوی د دروغ او د ظلم وکړه وقالو او دوی وای اساطیر الاولین دا کسی دی اول الاولین د پخوانو خلقو یک تتباها شلیکلی دی اغا فهیا بس اغا تملا املا کی دیشی علیه په د باندې یعنی پیغمبر باندې بکرتن سحر واسیلا او مقام قلت ورتوایا انزله چې نازل کړی دی دا قران الذي اغذات يعلم چې هغه پوهیږي اسر په پټه په السماوات په اسمانونو والارض او د زمکه انه بشک هغه کان دی غفورا بخون کې رحیم مهربان وقالو دی وای ما لهذا الرسول تشوی دی په پیغمبر باندې یاکل طعام چې خوري دی روټي ويمشي او ګرځي دی په الاسواق په بازارونو کې لولا انزل ولنازل نشوي الیه د طرف ته ملک فرشتہ فیکون شی هغه فرشتہ معه د سرا نذیرا ير ورکون کی او یا یلقا غرذول شوی الیه د سړی طرف ته یعنی پیغمبر طرف ته کنز خزانه او تکونو او یاوه له د جنت یوبا یاکلوا چې خوراکي کولې د منها د اغینا وقال اولی الظالمون ظالمانو ان تتبعون چې تاسو پیروي نه کوي الا مگر ان دا چې پیروي کوله د پیغمبر دوی ته ویلي الا مگر تاسو کوي پیروي رجلن سړی مسحورا چې جادو په کړه شوی دی انظر وګرا کیف څنګه ضربو بیانای لکا تا د پار الامثال مثالنا فضلوا بذوی گمراشول فلا يستطيعون بذوی طاقت نه لري سبیلا دلاري تبارك الذي برکت له غزا ان کچری شاء غوړي جعلان جوړ وکیل کتا د پاره خیرن خ من ذالک د دینا جنات باغنا تجری کی روان بوي من تحت الانهار د غلاند نهرنا ويجعل او جوړ وکیل کتا د پاره قصور محلنا بنگله بلبل کې کسبو دوی دروغزن کړو بساعت قیامت لرا وعدنا او تیار کړی زمونږه لمن هغه چا د پاره کسبا چې دروغ کړو بساعت قیامت سعیرا سوزیدون کې اور جهنم اذا هر کلا راتهم چې ته وګوري اغوي من مکانن هر کلا چې دوی وګوري اغا من مکانن بعیدن د ذلرنا سمعون ابوري وابوري دوی لها دغه جهنم تغیزا اواز غصه وزفیرا او د چغی او دا په صورت ملک ذکر شوی د تکادو تمیز من الغیظ نږدې ده چې او بچوي دا جهنم ډېر د غصې نه شور وکي او دا انسان ته پته نه لګي چې د لرګو تنور وي هغه چې کله لرګي ورواچي دي تنور ته او به د لګ نږدې ورته وګونی سي چې څومره شور کوي هغه اور څومره आवाज کوي نو اندازه لګوي چې جهنم به څومره شور کوي او څومره आवाज وکي او څومره د غصې نه ډک وي الله دې موږ تاسو بچ کړي واذا غرقلا القوا چې ورواچول شي منها داغینا مکانن فذ ضيقا تنکی یعنی ارکلا چې وردن شي د جهنميان ورواچي په هغه ځای کې چې هغه تنگ ده مقرنینا دیو تړلی شي وي دعاو نو دیو دعاو کی هنالک دغه ځای کې صبور د مرګو دیو غاړي چې موږ مړ شو لا تدعو جواب ورکړي شي دوی ته چې ما غواړي تاسو اليوم نذرتي صبورا مرګ واحده یو واري ودعو بلکې وغواړي تاسو صبورا مر کثیرا بیا ډېر یعنی هر څومره چې وغواړي راځي خونه مړکیږي خونه بیا قل ورته وایا ذالک ایدا خیرندا خدای ام کایا جنت الخلد هغه کور د همیشګری باغ د همیشګری التي هغه جنت وعد المتقون چې هغه وعده شوی دا نیکانو خلق سره
كانت لهم بی بدوی د پاره پاغه کې جزاء بدلا ومصيرا او زید ورکلو لهم د پاره بفیها پاغه جنت کې ما هغه شو نبی یشاؤون چې دوی غواړي خالدین همیشه بوي دوی پاغه کې کاندا علی ربک استا رب باندې وعدن وعده مسئولا چې سوال شوی دی یعنی داغه تپوس شوی دی داغه بقدا غوښتي شوی دی و یوم او هغه ورځ یحشرهم چې راجم بکی دوی وما هغه شیونه به هم راجم کی یعبدون چې دی عبادت کو دا غي من دون الله سوا د الله تعالی نه فیقولوا نو ابوي الله تعالی بونه پختنه وکي انتم ایتاسو ادللتم گمراه کړي وو دوی عبادی زما بندگان ها اولئک اجدادی د مشران چا چې بندگی شي وي هغه ته بووي دا تاسو گمراه کړیو ام هم ضلوا یادی په خپل گمراه شي وو السبیل د سخلالنا قالو دی ورته وای جواب کې سبحانك پاکی دتا د پاره ما کانا ندی مناسب ينبغي چې مونږ وکړو لنا دا کار ندی مناسب مونږ د پاره داسې ان نتخذ دا چې مونږ جوړ کو من دونک سوا دستانا من اولیاء اسوک دستان ولکن اولیک متعتهم تا فائدہ ور کړی و دوی ته تابت کړی و دوی وآباءهم وذی بلاران حتی درغه وخت پوری نسو چې دی هیر کړو الذکر یاد دستا یادګرنه هیر کړلا وکانو او دوی قوم انداس قوم بورا جهلا کیدونکو او فقط ول په تحقیق سره کذبوکم اغوی د دروغو نسبت وکړتا تا بما په سبب د هغه خبره تقولون چې تاسو وایي فما تستطيعون بس تاسو طاقت نه لري صرفند لري کولو ولا نصر او نه مدد کولو ومن یظلم او څوک ظلم کوي منکم دستاسنا نوزقه مونږ به اوروڅکو هغه ته عذاب کبیره لوی وما ارسلنا او ندی استولی مونږه قبل کتا نوړاندې من المرسلین پیغمبران الا مگر انهم بشکاوی لا یاکلون اغي خوراک او الطعام دروټي ويمشون اغي بغرزدل فی الاسواق په بازارونو کې وجعلنا او جوړ کړی دی مونږه بعدکم ځن دستاسنا لباد ځن د پاره فتنه ازمایش یعنی دا دعوت ورکې د تاسو د پاره ازمایش ته تاسو نه قبلې تاسو د پاره ازمایش یې هم دا غرنګ نور اتصبرون آیات تاسو صبر کړی دی یا تاسو صبر کوئ کا وکان ربک او دې رب تاسو بصیر لیدونکې وقال الذين او وای هغه کسان لا يرجون چې امید نه ساتي لقاءنا زمونږ د ملاقات لقاءنا زمونږ د ملاقات لولا انزل چولې نازل نشو علینا پمږ باندې الملائکه فرشتي او نرا یمږ وګورو ربنا رب خپل لقد استكبروا بشکدوی تکبر وکړو فی انفسهم خپل ځلونو کې واتو او سرکشی وکړه دوی عتوون سرکشی کبیره لویا یوم بغورت يرون الملائکه چې دوی به وګوري فرشتي لا بشرا هیڅ زیره بنوي یوم اذن بدغورت للمجرمین مجرمانو د پاره ويقولون اوای بدوی حجرا محجورا پنا غواړو مونږ دې پنا شو او سم پنا غستو سره چې دا کیفیت ملیدل نه وي او د عذاب او زمونږ د ذلت د کیفیت ملیدل نه وي وقدمنا او مونږ به وړاندې شو الاما هغه شي طرف ته عملو چې دی عمل کړو من عملین دا عملنا فجعلناه نمون بکو هغه عمل چې کم کړی وي دوی هبا ان زره منثورا خوري وري هغه به دغه چې هغه فائدہ خو نه کوي دغه د شرک او د کفر په بنیاد باندې کړی اصحاب الجنه جنتیان یومئذ بدغورزی خیر ډیر خستا مستقرا پوسیدو کی واحسن اور ډیر خستا مقیله د قیلولې نه ده او دا د ورځې خوب ته ویل کی آرامګاه چې سړی په کستړی وي اور دې ته وخت پر آرام کی نو ډیر خستا زید د آرام و یوم او په غورزی تشققو چې وبشتيږي السماء او اسمان بالغمام پورې د سرا ونزل او راکوز بشي الملائکه فرشتي تنزيلا راکوزولو ان اورور نازل دو سرا الملك بادشاہی یوم اذن پدغه ورځي الحق دا ثابت ده للرحمن رحمان بادشاہ د پاره وکانا
یومن او یو دغه ورځ علی الکافرین په کافرو باندې اسیرا ډیر سخته و یوم او ورځ یعد الظالم چې چکونه بلګي خله بلګي ظالمان علی یادیه په خپل دوړو لاسونو یقول او بیا بوای یا لیتنی ارمان له اتخذتو چنی ولی ویما مع الرسول پیغمبر سره سبیلا لارا یا ویلتا هاي زما ارمان یا هاي زما بدنصیبی لیتنی افسوس ته ما د پاره چې نو لم اتخذ چمانی ولې وې فلانن فلانه خلیلا په دوستۍ باندې لقد بتحقیق سره ازکه چې تاسو سره دوستی وی نو ته قران ته را بلی اسلام ته را بلی مانځ ته را بلی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې باره کې یو حدیث هم ډېر مزیدار پیغمبر علیه السلام فرمایي متفقون علیه حدیث ته ابو موسی اشعری نه روایت ده چې هغه فرمایي چې د خ او د بد دوست مثال داسې ده لکه عطر فروش عطر چې خرڅي نو کاغه عطر خرڅي کله به دیواله کله به بتاو لګي کني کم از کم خوشبوئی خو به در باندې لګي او د بد دوست مثال داسې ده لکه دا هغه هوا ورون کې څه وی هغه د پاره دی اوس په ګرمولو د پاره باندې هغه د پاره دار څه ورته وای ماته نوم ناراضي د بد دوست مثال داسې دی چې هغه وتا تاسو کروټي دروازه ځي کني ایره په دروازه ځي کني کم از کم دا کپڑے ګنده دي تاسو به ګنده کی نه دا د خو د بد دوست مثال دی لقد بتحقیق سرا ادلنی ز گمراه کړل مد ان ذکر د نصیحتنا ان د خې خبرنا بعد اورستو اظهار کلا جاءنی چراغله د ماتا وکانه شیطان او شیطان للانسان انسان د پارا خذولا شرمون کې او د دې لفظي معنی چې کومه ده خذولا هغه ملګری ته ویل کیږي چې کله مشکل در باندې راشي به دې پریدي اته کو دې ملګری وي او چې مشکل راشي به دې پریدي او شیطان هم دا څنګه دی زمونږ د دنیا ټول نلو شیطان امریکا د دام هم دا غرنګ دی چې کله مشکل راشي به سره پریدي وقال الرسول او وای پیغمبر یا رب از ما ربا ان قومي بشک ما قوم اتخذوني ولو هذا القران دا قران مهجورا هجرت کړي شوی هجر نه ده هجر کیږي هجرت ول کیږي هغه سړی ته ساچ وطن پر خو دی وخت مهاجر ول کیږي نو دې قران نه هجرت کړو قران پر خو دی قران نه مخړولو نو دا الله دربار یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم فریاد وی او د قیامت ورځ ای دا فریاد چې بچاوانه ثابت شي الله دې موږ تاسو بچ کړي د دینه وکذالک هم دا غرنګي جعلنا مونږ جوړ کړی دي لكل نبی د هر پیغمبر د پاره عدو دشمنان من المجرمین د ګناګارانو نا وکفا او کافی د ربک رب دستا هادیا لار سمون کے هادی و نصیرا او مدد ورکون کے وقال الذين اوبوا الذين اغكسان كفروا جغا کفر کړي وی لولا ولنا نزل نازل شو عليه بد پیغمبر القران قران جمله واحده پيوذلي جمله یوا یعنی په یو وری نشو نازل کذالک هم دا غرنګي لنو ثبتا چې مونږه ثابت کو یعنی مضبوط کو به په دې لګ نازل اول سره فؤادکا زړدستا ورتلناه او مونږ ولودا ترتیلا فقلار قلارا رو لګ ولا یاتونک او دوی ناراضی تا تا بمثل بشان الا مگر جئنا کا چې مونږ راوړو تا تا بالحق بحق سرا واحسن تفسیرا او ډېر خيستا تفسیر سرا الذين ذا حکمت د لګ نازلې دو الذين كسان يحشرون چراجم بکړل شي علی وجوههم بخل مخون باندې الی جهنم تا مخون باندې مخون بلان دی یو دی ببرئی او به صحابي پختنه او رسول الله صلی الله علیه وسلم بخاری شریف کې حدیث ته چې دی بیا مزل څنګه کوي قدم به څنګه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کم الله دې ته دنیا کې د تلو طریقه خودلې دا هغه الله په قیامت کې هم د تلو طریقه ورته وخی اولائک امدغه خلق دی شر ډیر بد دی مکان په مرتبه کې وادل او ډیر بد دی سبیلا په لار کې حسان ابن ثابت لوی شاعر ته شوی دی او د اواز ډیر خسته و او یو بل شاعرم دی لبید نومي ورته الله تعالی عنہ بیا حسان غورستو به شعرونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق کې جوړول د کافر مقابله لپاره په چې کوم لبید رضی الله تعالی عنہ وو د چې کله ایمان راوړو د به شعرونه نه ویلي او ډېر خسته आवाज یو شعرونه نه ویلي आवाज نه درکو چاونه پښتنه وکړه چې راولي وای ما سره قران شته بیا بل شعر وایم دا د دې انداز د دې आवाज چې کوم خوند راځي په دې کې د باندې کوم سکون راځي او ردون کې د پاره یا نو دشته دې بل وایم
شروع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سورة فرقان آیت نمبر 15 نب انشاءاللہ وایو سورة فرقان شو او دین بعد بیا سورة شعراء او اغن بعد بیا سورة نمل د دې تقریبا مضامین هم یو شان دي او وخت هم یو شان دي او د نزول په اعتبار سره هم تقریبا په یو وخت کې دي نو ډېر زیات فرق به نشته او د توحید بنیادی مضمون دی پکې او رسالت او د آخرت باره کې هم کافر او اعتراضونو جوابونه دي پکې ولقد او په تحقیق سره آتینا مونږ ورکړو موسی علیہ السلام ته الکتاب کتاب وجعلنا او مونږ جوړ کړو معه اغسرا اخاه ورور دهغه هارون علیہ السلام وزیرا مدد کوونکې وزیر خو لفظي معنا مددگار ده کنه او د بادشاہ د ملګری ته وزیر څه کوي لکه چې هغه په معاملاتو کې غسر ملګرتیا کوي او د دې تفصیل وروسته روان دي سورې قصص کې فقلنا بیا مونږ اویلې اذهبا لا شئ تاسو دواړه الى القوم اغقام الذين اغو خلقتا ان اغو قومتا كذبوا چې هغه دروغ غنل بیااتنا زمون آیاتنا فتمرناهم نمونګه هلاک الاغوی تدمیرا په پورا هلاک کول سره خالص مهلاکل وقام نوح او قوم نوح علیہ السلام لما هر کلا جزاک الله لما هر کلا کذبوا چاوی دروغ غنل الرسل پیغمبران اغرقناهم مونږ غرقل اغوی وجعلناهم او مونږ جوړ کړل اغوی للناس خلق د پاره آیا یا آیتن نخا نشانه دغه چې هغه تم دا سزا ورکړه چې بل سړی پیدا سونه کی نغه نشانه وګرځي د خلکو د پاره د نیک عمل کولو واعتدنا او موږ تیار کړی دی للظالمین ظالمانو د پاره عذاب الیما دردناک د الم نه دی الم درته ویل کی وعادا او عادیان ان قوم د عادیانو وثمود او سمودیان واصحاب الرس او اصحاب ملګری د رس د کوهی ولا وقرونا او نور قومنا یا نور ډلې بین ذالک ومن د دې کې کثیرا ډېر ان نور کلی د دې دواړو د عادیانو د سمودیانو په منځ کې ډېر واقع نور ډېر اسې وشوي وکلن او دا ټول ضربنا مونږ بیان کړل له د الامثال مثالنا وکلن او ټول ان هر یو تبرنا مونږ هلاک لل تدبیرا په پورا هلاک کول سره ولقد وبتحقیق سرا اتو راغلیو علی القريه پکلی باندې التي هغا یعنی هر کلی ته هم راغلیو تیرت چې اور ولې شو مطر باران اسو اډیر بد د کانو بدزکو چې کانیو پکې افلم یکونو نو آیا نو دو يرونها چې لیدل اغا بل کې کانو اغوی لا يرجونا چې امید نه ساتو نشورا بیا در پاتولو لکه چې یریږي خو سړی د عذاب نه سزا نه نو سزا او حساب کتاب په قیامت کې کیږي یو سړی چې د اعتماد نشته چې زو پات سما سره به حساب کتاب کیږي نغده پر خو باندې عمل یا بل شی عبرت نه جوړیږي سبب کنه خو دنیا کې وسایل او د دنیا وسایل بنیاد باندې وخت رہی دا خو به اعلی انسان یې رہی چې د آخرت فکر هغه تور کې د حساب کتاب احساس هغه تور کې د جهنم احساس هغه تور کې د قبر احساس هغه تور کې نو انسان کې به تقوا راشي نو ځکه الله فرمایي چې غي سره د احساس نه وو چې موږ به بیا را پاسیږو واذا او هر کلا راو چې وګوري کاتا راو کا چې وګوري تا یتخذونک نو دوی کوي تا سره نه کوي دوی تا سره مگر دا کوي
لفظی معنا خدا ده ان یتخذونک ننسی دوی تا الا مگر نسی دے هوزوا ټوک پوری نو دا لفظی معنا شو ان یتخذونک دوی نکای تا پوری الا مگر هوزوا ټوکی مسخره اهذا الذي دې د پختنه کوي اهذا ایاداد الذي اغسره بعث الله چې مقرر کړی دی الله را لګلې دی الله تعالی رسول پیغمبر به دې په خندا کې چې کنه دا سره ځان د پیغمبر وای یا الله را لګلې دی ان کا دا نشدي دی ليضلنا چې گمراه کی دوی مونږه عن الہتنا د پیغمبر باندې کی دی وای نشدي دی چې دی واړی مونږه زمونږ د خدایانو نه معبودانو نه لولا ان صبرنا کچیری مونږه کلک نه وې علیها پدی خدایانو ان دا خو زمونږه تکړه توپ دی چې مونږه داسې خلک یو تکړه خلک چې په خپل خدایانو باندې او په خپل بوتانو باندې کلک مضبوط ناس کیو که مونږه داسې ثابت قدم نه وې نو د سړی مونږه اړولې وې لکه مونږه باره کې به چاته دعوت ورکړو نو خلک پیدا وای چې ګوره گمراه دي نه کی په خپل ځړې کلمې باندې کلک وسېګا چې وادي نه لري یا ځړې دین باندې کلک وسېګا او حال کا دا خبر نه چې دا زوړ دین د چا د یا څوک دا تحقیق زمونږ په دې علاقو کې شته نه ده زمونږ یو ملګری ده سمیع الله جان د دې یو خپل ده هغه د بر علاقې دی بس بهرال هغه وای چې عقل چې وای چې لا اله الا الله نو وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله هغه مسعود دي کنه محمد رسول الله څنګه چې هغه بچاو کړي نو یو ما ډېر په احتیاط سره او اهتمام سره دا پوي کو چې ګوره کلمه چې کومه ده دا رسول الله ده نو دی وجنه ته رسول الله وای نو دا ډېر په عجیب انداز کې ما ته وایي چې حیران ته ګوري چې موږ د استاد ویلې چې اخري وخت کې به داسې خلک پیدا شي چې کلمې کې به خبرې کوي نو دا ګوره ولا کړه باندې ځړه کلمه بدله کی دا اخره زمانہ ده چې کلمې کې خبرې شروع شو ناغه غری د ځپه نه و چې ځړه کلمه هغه دا او کدا غدا نه دی وایي چې بخبل ځای دا کومګه داسې تکړه نه وای نه د سړی موږ ګوره اړولې وصوف اور زر ده يعلمون چې دی په پوه شي حینا چې کوم وخت يرونا دوی وګوري العذاب عذاب او وخت به دې د پته ولګي چې صحیح خبره ده چاوا من اضل چې څوک دې ډېر زیات بلار سبیلا بلار سرا ان په مناسبت دلاره رأیت آیت لیدل ده من اغه څوک اتخذا چې جوړ کړي ده الہه معبود هغه هوا هو خپل خواهش د الہ معنا ابو منځ کومه کمزې کی چراشی الہ معبود ته ویل کیږي کارساز مددگار معبود معنا هغه کس هغه شی چې ته د هغه عبادت کوي او عبادت کې درې معنی دي یو دا چې ته پیروي کوي دویم دا چې ورته عاجزي کوي دریم دا چې کومه طریقه ته خودلی شي په هغه طریقې باندې دا خبره مانی څنګه چې موږ د الله خبره مون وازمګه معبود ده موږ عابدان اوس دا شی که هر هغه شی ده خو چې ته د هغه خبره اومنله ته هغه ته الہ ویلي ان هغه ته الہ وګڼل خپل ځان لپاره نو دلته الله تعالی وایي چې ارایت من اتخذ الہ هواه تا هغه سره لیدل چې خواهش نه الہ جوړ کړی دی یعنی خواهش خبره مانی ده خواهش ورته وای مونږ مکوا خواهش ورته وای روزه منیسا خواهش ورته وای حج مکوا خواهش ورته وای jihad مکوا خواهش ورته وای چې دا وخت خوب ته آرام کوا او څه د مانځه ته پاسي او څه د قران تکینی دا څه شی دي ده یعنی د قران او د jihad او د مانځه او د حلال او د دې مقابله کې کم هغه شی دی چې دې منی یو طرف ته الله وای حي علی الصلاه مانځه تراشه بل طرف ته د خوب وای چې نه ودشه نو دا چا باندې ومنله خو چې چا ومنله هغه الہ وایي مګر ته الہ وایي الہ معنا هغه څوک چې چا خبره مانی هغه ته الہ وایي همدارنګه په هغه کې چې سورته یاسین کې مخکې برازیا وتا سو ګوري الته الله تعالی دغه فرمایي چې تاسو ته معنا دی ویل چې د شیطان عبادت مکوئ نو عبادت نه مراد نه چې شیطان ته سجدي ملګوي نه اطاعت مکوئ خبره ما منئ نو چې چا اطاعت وشي چا چوکړو اطاعت نو دا عبادت وګرځیدو او د تشي عبادت شو کوه الہ وګرځیدو نو چې کم شی الہ وګرځي نو دا سړی چې اوس یو وخت د خواهش خبره اومنله بل وخت د الله خبره مني نو د شرک وایي د شریک الله سره په خبرو او ډیره خطرناک خبره تاسو ته کوم الله تعالی دې مونږ معافیو کی چې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې شرک دومره خطرناک دی لکه تور تیاری کی تور تیاره د شپه ده او تور میګه په تور کانی باندې روان دي او تا ته پته نه لګي چې دا څه شی دی او تا ته چې تیارم دا کانم تور دی د میګي خپل شکلم تور دی نو تا ته معلوم شي هم دا کرانګي تا نه بشیر کیږي او ته خبر نه
نو ډېر زیات احتیاط کوئ په دې کې ډېر زیات احتیاط کوئ چې موږ د الله په مقابله کې چا سره په الوهیت کې څوک شریک نه کو په ربوبیت کې څوک شریک نه کو په خالقیت کې شریک نه کو او په مالکیت کې شریک نه کو الله دې موږ تاسو د دې شرک د هر قسم شرک نه بچ کړي افانت آیت تکونو شیب علیه بد باندې وکیل ذمہوار ته بد د سړي ذمہ واخلې چا چې د خپل خواهش نه الہ جوړ کړي دي ام تحسبوا آیت گمان کئ ان چې بشکا اکثرهم اکثر د دوینا يسمعون اوری او يعقلون یا دوی پوهیږي انهم ندی دوی الا مگر دی کل انعام پشاند څارو دا پشاند زناور دي بلکې هم دوی اضلوا ډیر بلار دي سبیلا بلار کې د زناور نم بتر دي ځکه زناور خر روان کا چې پکندي ورولي دا نزي مخ کې همدا غرنګي به ووري ورولي اغه نزي مخ کې او دا پکندو ور روان دي او هغه به وجود هغه نه ساريږي نو خر نه خشو کدا خر خشو کدا خشو الم ترى آیاتان دي کتدلی الی ربک خپل رب طرف ته کیف چې څنګه مد خور کړه دے الظل سوره څنګه خوري سوره ولو شاء کچری وغشی وی د الله تعالی لجعله نو جوړ کړه وی دا سوره ساکنن ولا ثم بیا جعلنا مونږ کړه دے الشمس مرسترګه علیه بد سوری باندې دلالت کوونکې د خنسا روحي مرسترګه نو دا سوره دې طرف ته ویو کوي بیا کله راشي بالکل ودرېږي سوره نه بیا دې طرف ته راشي بیا بالکل نه دا سوره دا په دې باندې دلیل دی چې دا شی جسم لري باقاعده او که الله تعالی غوښتل چې نه کوله نو نه بکیدو نه بکیدو دا سوره په اقوا دې خو بدینه اخطو منه بیا ثم بیا قبضناه مونږه واغستل دا سوره الینا خپل طرف ته قبضن پاغستلو یسیرا آسان سرا یشبی یا مسترګه بالکل په منځ باندې لا ولا اتریدا نو چې اتریدا نو هغه بالکل ایثار شو اسوره ورشتنه ده وهو الذي او هلا غزات جعل چې جوړ کړی ده لکم جوړ کړی ده لکم تاسو لپاره الليل شپه لباسن لباس پردا خوب د پاره نور پورنی ضرورتو د پاره او خپل مشمان سره راجمه کېدو د پاره والنوم او خوب صباتن د پاره د آرام وجعل او جوړ کړی دا النهار ورځ نشورا د پاسېدو د پاره یا منتشر کېدو د پاره وهو الذي الله غذات ارسل چرالی گلی دی الرياح هواګانې ارسل چرالی گلی دی هواګانې بشرن زیری ور کون کی بین یدی وړاندې رحمته د خپل رحمت یعنی باران هوا راشي یخشي موږ پوه شو چې غرازي یا د هوا دا اوس موږ مخکې ځین کې نه راتلم اوس د موسمیات په بنیاد باندې موږ ځین کې دا خبره راغله 15 ورځې مخکې بلکې میاش مخکې هغه اندازه لګی چې دې کې باران امکان شته کنه کم از کم 24 غنټه 48 غنټه او یا تقریبا دومره یا دنه لږ زیات دا دومره اندازه لګول شي دا څه بنیاد باندې دا د هواګانو روح بنیاد باندې اندازه لګی هوا په بنیاد باندې نو هغه هوا کم ځای کې روانه ده څومره ده سپیډي څومره ده په کم طرف روانه ده دلته دومره سپیډ دي دومره وخت کې بدل تر اورسيږي او دومره ورځې بدن سره رواني امکان شته چې باران وشي نغه طرف ته اشاره ده چې دا هوا تاسو د پاره مخکنه خوشحالي چې نن د باران پیشنګوي شوی ده ممکن دا وشي ممکن دا ونشي په عموما الله تعالی دا غي پیشنګوي الله تعالی صحیح ثابت نو هغه زیره ده مخکنه هغه طرف ته اشاره ده وانزلنا اور نازل کړی دي من السماء اذ اسماننا ماء ان طهورا پاکه لنحيا دې د پاره چې موږ ژوندۍ کو به دي ابو سرا بلدتن خار کله میتن مر ان اسمکا چې خوش کوي او یا وطنونه چې خوش کی ونسقيه او موږ ورس کو دا او مما هغه چاته خلقنا چې موږ پیدا کړی دي انعامن ساروی واناسیا او انسانان کثیره ډېر